نن 3 سپتمبر د زما له خوا نه ټولو کتونکو ته سلامونه. زموږ د نن ورځې پیغام د ان ایکسپلینډ انفرټیلیټي په حواله سره دی. ان ایکسپلینډ انفرټیلیټي څه ته ویل کیږي؟ یعنی هر هغه زنانا نارینه چې هغه دا وایي زم ټیکې ما ښځه مې ټیک ده او بیا هم زما بچي نه کیږي، زم ټیکې ما خاوند مې ټیک دی بیا هم زموږ بچي نه کیږي. هر یو ټیسټ چې کوم الټراساوند کو کوم ټیسټونه کو هر څه ټیک را روان دي او بیا هم زموږ بچی نه کیږي. موږ بار بار دا وایو چې موږ د مرض نه بلکې موږ د مریض علاج کوو. بار بار موږ ته دا خبره کړې ده او هزار بار موږ ته دا خبره کړې ده. هومیوپیتي واحده هغه لاره ده چې په دې کې د مرض نه د مریض علاج کیږي، د مریض خبرو ته کتلی کیږي او په هغې کې دې ته کتلی کیږي چې آیا د مریض د دماغو صورتحال څنګه دی، د هغه ژوند څنګه دی، د هغه وجود څنګه دی، د هغه وجود کې چینجز څنګه را روان دي، دې ته کتلی کیږي. څنګه چې دې نه وړاندې ما ویلي دي چې کوم کور کې غم دی، خفګان دی، سټرس دی، ټینشن، ډپریشن ډیر بې انتها ډیر زیات دی، هغه کور کې د انفرټیلیټي مسلې هم ډیر زیات راتللی شي. که یو نارینه دی او هغه باندې ډیر بې انتها سټرس دی، ټینشن ډیر زیات دی، د هغه چې کوم سپرم دی هغه ډیر زیات ډیکریز کېدلی شي، خرابېدلی شي. نو زما ټولو ته دغه پیغام دی، هغه څوک چې هغه دا وایي هېڅ په پته باندې نه پوهېږو، هر څه ټیک را روان دي بیا هم زموږ اولاد نه کېږي، تاسو مهرباني وکړئ خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ. خو هغه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ کوم چې په کلاسیک هومیوپیتي باندې پوهه وي، کوم چې په سنګل ریمیډي باندې پوهه وي. تاسو د هغه ډاکټر نه ټریټمنټ والی لږ ورسره کښېنئ، هغه به ستاسو باډي سټرکچر وګوري. څنګه دې نه وړاندې ما درته ویلي دي چې یاره موږ د بیمار فیس ریډینګ کوو، بیمار ته ګورو، د بیمار قد و قامت ته ګورو، د هغه وجود ته ګورو، کمزوری دی، غټ دی، آیا د دې خاندان کې کومې بیمارۍ را روانې دي، د هغې مطابق هغې ته سنګل ریمیډي لیکلی کېږي او د هغې نه بعد هغې ته ډېر بهترین صحت میلاویږي. الله رب الجلال ته نیکمله اولاد هم ورکوي. څنګه دې نه وړاندې ما ذکر کړی دی اګنیشیا موږ د دماغو دپاره میډیسن ورکوو. د اګنیشیا په وجه باندې هم چې د ما سره بل رسېدون الحمدلله مطلب پریګننسي شوې ده. داسې کورونه شته دی چې په هغې کې زیاتتر زنانه دومره سټرس سره ښکار دي چې بالکل ناامیده شوي دي. آرمټ په نوم باندې یو میډیسن ما یو زنانه ته ورکړی و، الحمدلله الله رب الجلال هغې ته چې د صحت ورکړی دی، پریګننسي شوې ده. دغه شان کې زنانه موږ له راغلې چې ډاکټرانو ورته ویلي ته ډېره زیاته غټه یي، ستا په دې وجه باندې بچي نه کېږي. کلکیریا کار په نوم باندې یو میډیسن ورته موږ ورکړی دی، الله رب الجلال ته پریګننسي کړې ده، الله رب الجلال په خپل رحم و کرم کړی دی. مقصد زما دا دی چې ان ایکسپلینډ هغه انفرټیلیټي چې کوم خلک دا وایي په پته باندې نه پوهېږو. ډاکټر صاحب غټو ډاکټران له لاړلو او تاسو ته پته زموږ د ډاکټرانو خو صرف او صرف کاغذونو سره کار دی چې په کاغذ کې یا په الټراساوند کې یا په ټسټونو کې څه وویلی شو، که ته ورته مړ کېږې مغه تا ته بیا وایي نه مړه ته ټیک ټاک یې، په تا باندې څه چل شوی دی. نو زه ټولو ته دا ویل غواړم هومیوپیتي او بالخصوص بیا حیدرمومند هسپتال کې موږ فیس ریډینګ کوو، د بیمار علامات موږ اخلو او د هغې مطابق هغې ته موږ ټریټمنټ ورکوو. که ستاسو په کور کې څوک داسې وي چې د هغې بیماري تر ننه پورې چا معلومه نه کړله او هغه دا ګڼي چې زما اوس هم اولاد نه کېږي یا د دې سره تړلې شوي نورې بیمارۍ ورته دي، ډېرو ډاکټران له لاړل خو تر ننه پورې د هغې هېڅ قسمه افاقه ونه شوله. نو کوشش وکړئ نږدې یو تکړه ډاکټر وګورئ، د هغه نه ټریټمنټ والئ. که نه تاسو بیا هم مطمئن نه وئ، حیدرمومند هسپتال چېرته تللی نه دی، وزټ وکړئ. زموږ تکړه سینیر ډاکټرز موږ سره موجود دي، هغه به تاسو انشاءالله پوهیږئ، ټریټمنټ به درکوي او الله رب الجلال به صحت کامله دله درکوي.